السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، امید دی چې روغ جوړ صحت به عافیت به. دا بعضو ملګرو څه میسیجونه راغل چې دا موجوده واقعه چې کومه شوې ده تاقال هلته د امیر خان په نوم باندې یو کس دی. د دې متعلق شرعي څه حکم دی چې د کوم پولیس والا کومه واقعه کړې ده او درنګې هغه هلک چې کومې کنځلې کړي دي. نو ما وایي چې دا خو بس ټول ویډیو اپلوډ شوې ده، ټولو دنیا وکتله، نو زما خیال چې بل ضرورت بني. نو هغه وی چې نه تاسو د خپل چینل په حواله سره د دې شرعي حیثیت واضح کړي. نو محترم سامعینو، شرعي حیثیت د دې دغه دی چې څوک د سره ظلم وکړي نو بهتره خدا چې تا هغه معاف کړي. د شریعت مزاج دغه دی. خو کنه ته وی چې زه دنه بدل اخلم نو بیا چې بالکل مساوي تا سره هغه څومره ظلم وکړو تا هغه هم سره ظلم وکړه، هغه ته تا ته یو کنځل وکړه، ته هم ورته کنځلې وکړه. نو دا اول چې د تاکال ولا کوم ملګري کنځل کړي دي دا هم د شریعت خلاف دی، بالکل ناجایز کار یې کړی او عدل دانو پکار. او بل طرف ته چې دا بل د امن پرستارو ته وګورو، د پولیس والا محکمې ته وګورو چې د دې ذمہداري خدا چې په معاشره کې امن راولي او د عدالت او د قانون ماتحت یو کار وکړي. حسنه چې دی قانون په لاس کې واخلي او دی بیا یو جنډه اوچته کړي، یو عالم اوچت کړي چې موږ خو د قانون پاسدار یو او موږ قانون په معاشره کې نافذ کوو او د هغې باوجود دی قانون په لاس کې اخلي. نو دی دپاره دا خبره ډېر ناجایز ده، نامناسبه ده او دا هرګز به کله په معاشره کې بیا امن را نشي که دی دغه کردار په معاشره کې وو. نو پولیس والا چې کوم کار کړی او د هغه ویډیو کوم اپلوډ شوی دا په حقیقت باندې که چېرته مبني وي نو دا بالکل د شریعت خلاف دی او دا د اسلام تعلیم نه دی، دا د قرآن تعلیم نه دی. ها البته تا چې هغه سره دومره زیاتې کولو یا مثلا تا سره وکړو نو یو ظلم خو تا دا وکړو چې د ویډیو دی اپلوډ کړله، نو د دې په معاشره کې سته خلکو ته څه سبق ورکول غواړې؟ چایا زمونږ د پولیس دغه بهادري ده چې یو کس کنځلې کړي هغه ته ماده سزا ورکړه، دا بالکل ناجایز دی. او دویمه غلطي دغه ده چې هغه د شریعت نه خلاف هټ کر هغه دا وه چې هغه د قانون ماتحت کار کاروي کړې وه، دا نه چې د هغه تا سره کم ظلم کو کنځلې وکړې دا په بدل کې تا هغه سره دا رنګې رویه ساتې. نو موږ امید ساتو چې په معاشره کې د داسې افرادو ضرورت دی چې هغه معاشرې ته یو سبق ورکړي، هغه معاشرې ته امن ورکړي، هغه معاشرې کې چې کوم دی د قانون پاسدار شي، د نه چې په خپل قانون په لاس کې واخلي. نو دواړو طرف نه خبره چې کوم ده هغه شریعت خلاف وه، خو پولیس ولا چې کوم دی د هغې نه چې کوم دی ډېر زیاتوالی وکړو. موږ امید ساتو چې هغې سره د دې قانوني چارهجویي وشي او حسنه که د دې قانوني کاروایي اوس هم ونه شوه نو بیا په معاشره کې نور هم چې کوم دی دا رنګې واقعات رونما کېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.